نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري في كتاب الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتہائی واجب الاحترام قدرمند مسلمانانو د نارنجی د کلی او د لری زینو نا راغلی د قرآن او د حدیث سره تعلق لرونکو مسلمانانو اور کورونو کې آواز اوریدونکو با حیا و با پردہ تور سرو خویندو میندو دنیا کے دو قسم خلق جون تیری یو تا آزاد خلق وئی چه آزان دا یو لا او دا یو قانون پابند نساتی اغا دا یو اسمانی کتاب یا دا اللہ رب العالمین دا اطاعت او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت او یا دا فکر آخرت فکر ندی آزاد خلق دی چه سوک ورطا کافر وائی سوک ورطا کیمونسٹ و دہریان وائی سوک ورطا انگریزان وائی دا آزاد خلق دے دین سر سکار نشتا دی طبقے سر اللہ خطاب لکم کئی دی تا اول خطاب دا ایمان دے بیا رستو دا احکاماتو دے خطوے میں ڈالا دا چھ اغزان تا اہل کتاب ہوئی یو آسمانی کتاب پا زان باندے لاگو کئی پا جب باندے دا ہوئی چھ مونگ دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر تابدار یو حقیقت کی دی یا ندی خزان تو وی دیتا وی مذہبی خلق دی مذہبی خلق تا اللہ سبحانہ وتعالی یو خطاب کی او چه خطاب دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا دا زڑپ غوگو اور دل پکاروی او دیتا عملی جامع چول پکاروی اللہ فرمائی یا ایوہا الذین آمنو اے دا ایمان داویدارو یا ایوہا الذین آمنو اے دا لا الہ الا اللہ اقرار کو ان کو
یا ایها الذین آمنو اے دا اللہ حکم تا تسلیمیدن کو ادخلوا فی السلم کافہ داخل شے اسلام تا پورا پورا ادخلوا اہل علم پدین نقطہ نپوئی گی چھ یا ایوہ الذین آمنو دا یا حرف ندا دا اللہ خپلو بندگان توئی او متوجہ شے یا اور بیا اے مسلمان استا قدر رب العالمین کی شہنشاہ ذات دا چا پرواہ نہ ساتی کنا خوستاد سینہ کے دن یو ایمان دے دا اغ ایمان دا وجہ قرآن بار بار مسلمان سر ډیر د مینې خطاب کوي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو دا ډیر خوږ خطاب دی الله سبحانه وتعالی مونږ سره کوي خطاب صد اے رب فرمان بردار یو حکم کوا الله فرمای ادخلوا فی السلم کافہ اسلام کے داخل شیخ پورا پورا نیمګړی اسلام رب ته نه دی منظور ګیلی پزې پزې الله سبحانه و تعالی د یهودو نه قران کې کوي چې دا ولې ځنې دین منه او ځنې نه منه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعض دین منه او بعض نه منه وحی درته د قران او د حدیث په شکل در کوم ادخلوا دې ته وی امر او احناف علماء دا وی چې مطلق امر د وجوب د بار راځي بیا چې امر کله د الله رب العالمین او عمومي راشي دی کې خو یو معنی دا پرتی چې هر فرد ته شاملې ادخلوا فی السلم کافہ اے مسلمانا اے د لا الہ الا اللہ اقرار کون کیا کہ واقعی رب باندې ماینی کہ واقعی دا رب العالمین طرف تروانی کہ واقعی دا رب مین زڑکی لری دا رب خط تا تراغلے دے دا رب پیغام تا تراغلے دے ادخلوا فی السلم کافہ اسلام کی پورا پورا داخل شا دل تا دو نکتے اہمی دی یو دا چی اسلام او پیجنا دویم دا چی داخل شورتا داخلی دل قلبنم دی دزلن دا اسلام دا حکم قدرو کا داخلی دل عملن ہم دی اے مسلمانا دا عمل پا میدان کے دا اللہ دا حکم دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات تا تسلیم شاہ ادخلوا فی السلم کافہ اسلام تا پورا پورا وردن نشا اور دا سے وردن نشا کہ دا اسلام یو حکم اغستان فوت ہم نشی او دا اسلام یو حکم ستان آگے پس استحزام ہونشی ادخلوا فی السلم کافہ دا رب فرمان دے دا سے مکوا چھ دین اسلام پسلورو یا شپگو ڈلو کی تقسیم کے یرا دا پلان کی بدار آئی وی بس دا آغا دین دے یرا جی دا پلان کی دار آئی دا بس دا آغا دین پاکی دا دے یرا جی دا پلان کی دار آئی دا آغا دین پاکی دا دے نا دا خود عالم مکتب فکر تقسیم دے دا خود معاشری تقسیم دے دا رب حکم مورا ادخلوا فی السلم کافہ اے دا عدم بچیا اے دا ایمان داویدارا کلچ تاتا دا اسلام حکم راگے یا دا قرآن پا شکل کے یا دا احادیثو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا شکل کی تب یا پیر تمگورا تب یا امام و مجتہد تمگورا تب یا پاٹے تمگورا تب یا دا قلی رسم و رواج تمگورا تب یا دا خلق و پروپیگنڈ تمگورا تب یا دا وقت تقاضو تمگورا ادخلوا فی السلم کافہ چھ دا قرآن مسئلہ دا دا حدیث مسئلہ دا ادخلوا فی السلم کافہ غاڑا کیک دا اور دا غی تابدار شاہ پا اسلام خو عمل دیتا ہوئی چھ تو پا یو خبر عمل کے اگا خبر یاد اللہ دا یاد رسول اللہ دا یو پا اللہ پا رسول خو ننگ دا دے پا اسلام خو غیرت دا دے خلق تانی کئی خلق نبرداشت کئی علکہ دا مذہب نوزے
الکه د معاشرې د رسم و رواج نه وځي الکه ټیک د حدیث کې شته خو مذهب کې نشته الکه ټیک د حدیث کې شته خو معاشره کې نشته الکه ټیک د حدیث کې شته خو خلک یې بد ګڼي ته دا ټول لدی کور کې دا ټول پرېږدې او د رب فرمان مخې ته کې ادخلوا فی السلم کافه داخل شه اسلام کې پورا پورا ته په قرآن عملو کې ځکه چې د رب حکم دی ته په احادیثو د محمد مصطفی عملو کې ځکه چې د محمد رسول الله حکم دی نو د الله او د الله د رسول په احکاماتو عمل کول خپل امام او مجتهد پرې خودل خپل تنظیم او خپل پارټي پرې خودل د کلی رسم او رواج پرې خودل د خلکو پیغورونو ته سرخ کته کول دا ټولې خبرې تسلیمول او د رب قرآن باندې اور د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې عمل کول دې ته وایي پورا اسلام ته وردن نه کېدل او دا الله سبحانه وتعالی مونږ تاسو نه غواړي ادخلوا فی السلم اسلام ته ور داخل شه صرف دا ټکیم کافی وو خو الله رب العالمین په دې اکتفا ونه کړه خلک وی چې یاره خلک به ورته وی چې یاره دام سنت دی او دام سنت دی بس دا یو کوه دی بل ته مه ګوره الله وی کافتن داسې ټکي راوړو چې د هر منکر حدیث او هر د احادیثو د سنتو باندې د عمل کولو والا د اغي چې څوک منع کوي د اغي په سر باندې دا کاف وطن یو لوی گزار دی الله وی داخل شه پورا پورا او پوروال دی ته وی چې عقیده هم د قرآن او د سنت مطابق نو عمل هم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د راوړل شوی شریعت موافق او شریعت اسلام او مفسرین ناشنا توضیحات کی بیا چې د مسلمان اسلام ته داخلېدل به څنګه او پورا پورا اسلام ته د داخلېدو مطلب څه دی صرف لا اله الا الله محمد رسول الله خو مونږ ټول وایو نو څنګه الله فرمایي چې اسلام ته پورا پورا داخل شه مفسرین وایي حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه وایي وی امر الله ان یاخذوا بجميع عرى الاسلام الله وی چې د اسلام څومره رضا دي څومره احکامات دي دا ټول پورا پورا ونیسا نو چې ډله کې د اسلام وردن نکو په پورا اسلام به عمل وکي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی بل امام او د بل رائے پس روان شوي په پورا اسلام به عمل وکي یو تنظیم یو جنډې پس روان شوي په پورا اسلام به عمل وکي چرې به ونه کې ځکه الله فرمایي ادخلوا فی السلم کافه اسلام ته پورا پورا وردن نشه د یو ډلې د یو تنظیم د یو معاشرې د یو عرف د وجر نه د اسلام حکم پاتې نشي صحابي تللی دی ترمذی شریف کې واقعه راځي اور روان دی عثمان رضی الله تعالی عنہ او دا کلی د بادشاہ او د لویو خلکو دا رواجو چې پنسې به ښکته وي اوس هم زمونږه معاشره کې چې کم ناپوهه خلک دي عوام بلکې د مولیانو پنسو ته چې موږ ګورې نو دا شی داسې یو جماعت او یو پارټۍ سره تړلې ساتي چې پنسې د برابر د سنت مطابق اوچت کړي کله به درته ووایي هلکه باران شوی دی څه خټې دي دا د سنتو بسې په رنګ رنګ طریقو خندا ده خو مسلمان پې پوهېږي نه کله کله خو درته په صفا الفاظو کې وایي هلکه جوړوابي شوی دومره دې دا پنسې بره کړي دي نو هغه خلکو ورته ووایي چې دا پنسې لږ ښکته کا دا د بادشاه کلی دی وایي به چې داسې سادهګان خلک راغلي دي د عثمان رضی الله تعالی عنہ غیرت وګوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې د هغه په منهج باندې دومره کلک دي هغه وایي اترک سنت النبي صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقى د دې بیوقوفو دپاره زه د محمد رسول الله سنت پرېږدم دې ته وایي مضبوطیا سره په سنت ودرېدل هغه ځای کې جون مه تېروه
کم ځای کې چې تا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه خلق منع کوي دا خو کېدی نشي چې سړی مسلمان وي او دکې د الله د پیغمبر د سنت جذبه نه تړپ ورکې نه دا خو کېدلی نشي نو ابن کثیر رحمت الله علیه وایي چې تمام هغه څیزونه چې اسلام امر کړی دی مسلمان به هغه ځان کې راولي د دې انسان مکلف دی اور هغه څیز چې د هغې نه اسلام منع کړی ده د هغې نه به مسلمان منع کیږي دا د الله رب العالمین یو لوی فرمان دی بیا ډیر اجزای دي ډیر شاخونه دي خو عرض تا ته دا د ای مسلمانه چې د دین اسلام تابعدار شه مطالبه ستانه دا د ای مسلمانه چې په هر اعتبار سره اسلام قرآن او حدیث ته غاړه کېږده که د عقیدې په لحاظ وي که د عمل په لحاظ وي که د معاملاتو په لحاظ وي که د ګاونډیتوب په لحاظ وي که د معاشرت په لحاظ وي که د کاروبار په لحاظ وي په دې ټولو کې اے مسلمانه ځان د الله رب العالمین د دین تابعدار کا دا مسلمان ته یو لوی پیغام دی او زمون مسلمانان دا په دوو غټو فتنو کې مبتلا دي یو فتنه خو اول عوامو ته دا متوجه چې ماده پرستی ده د دنیا محبت د دین ته مسلمانان نه دي اوسګار د دین د پاره مسلمان سره ټیم نشتا صرف دنیا پسې لګېدلې ده دنیا دا مرګ چې ورنه راشي نو اکثر بار ملک مزدوری کوي هلته نه مړ راوړي دین ته زما مسلمان روزګار نشو دا زموږ لوی سرخوږی دی او بیا کسنه اسه د دنیا سره سره د دین طرف تراغه نو په دین کې دن بیا جهالت طرف تروانی ځان نه پوهه کوي چې قرآن سوی اور احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی دا دوا ډېرې غټې خبرې دي یو پکار د چې عوام دین طرف ته متوجه شي دویم دا چې د دین په نوم باندې کم دکاندار او کم باطل پرستی شروع ده چې عوام د دین ځان بچ کې او د دین حق لار اختیار کی دا دوه اهم ذمہ داري دي یو څه شو ځان د دنیا پرستۍ نه بچ کول او دین ته توجه کول دا زموږ ذمہ داری ده دویم د دین په نوم باندې بیا گمراه نشو د دین په نوم باندې خطا نشو د دین په نوم باندې واقع چې دین زده کو داسې نه چې مخمو ثوابه طرف تی ناس د ثوابه گاڑی کیو گاڑی ثوابه ته روان دي او مقصد مدار چې لړ شو مردان ته نو ثوابه ته ورسو کو مردان ته ثوابه ته ورسو ترل زمون مردان طرف ته دي عرض دار چې روان مون الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته یو آخرت زمون د بارا یو لار ده چې مسلمانان به دغه رب ته ځان رسي لیکن ناس مسلمانان په داسې ګاډي کې چې هغه یو په یو تللی دی او بل په بله تللی دی او قرآن ورته ویلي دی ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله الله هر مسلمان ته وایي چې آزاد شه قرآن او حدیث طرف تراشه مد چا جنډو چتوا مد چا تنظیم خپلوا مد چا آرا او نظریاتونه متاثر کېږه دا ټول پاټه دا ټول نظریات او آرا الله سبحانه و تعالی رد کړی دي ولا تتبعوا السبل اے مسلمانا دی خلق پس مروانېږه فتفرق بكم عن سبیلی دا به د نیغې لارې نه بالکل واړئ نن مسلمان اړولی دی که نه دی اړولی په یو لوی جنګ نن زما مسلمان ورور اخته دی اخو په دین باندې ماین دی چې یو سړی د رفع الیدین نه منع کوي هغه وایي چې ګنې دا زه په دین عمل کوم که یو امي سړی دی او چاته وایي چې زما جماعت کې به آمین په تیزه نه وی دا امي خو په دین ماین دی دی خو وایي ګنې دا بېدیني ده دی خو وایي ګنې چا رفع الیدین وکړو دا د ناروا وکړو چا آمین په تیزه ووي ګویا کې د ناروا وکړو ذهن دله چا جوړ کړی دی عالم
ذهن دل چا جوړ کو دیندارا، ذهن دل چا جوړ کو مفتی صاحب، ذهن دل چا جوړ کو مولوی صاحب، ذهن دل چا جوړ کو کتاب صاحب. دا خو د دین د پاره راوته. اے مسلمانا، اے د منبر داعی، دی عوامو ته دا خبرې مخیا، بس دی ته دا وایا د الله د پیغمبر سنت دی، چا چې په عمل وکړو الله به لوی اجر ورکړي. که لنډه خبره مونږ دا وکړه، لنډه خبره چې کوم څه په قرآن او حدیث کې دي، په دې چې چا هم عمل وکړو دله به الله اجر ورکوي. په دې جګړې مه کوئ. په دې لنډه خبره باندې خبره ختمیږي که نه ختمیږي؟ خو دې لنډې خبرې ته مونږ نه یو تیارولې. خلک به وایي چې یاره جي دا دومره وخت تیر شو، په دې حدیثو کې دا خبره شته چې دا رفع الیدین هم د الله د پیغمبر سنت دي. جي تر اوسه پورې خو تا مونږ ته دا خبره نه ده کړې. او دا چې واقع د الله د پیغمبر سنت دي، نو ته عوامو ته علی العلان وی ولې نه؟ د عوامو کې ډېر هوښیار خلک شته. یو امي سړی و، هغه یو مفتی صاحب تقریر کو، او تقریر کې ورته چا ووایي چې دلته کې دا سړی اهل حدیث ناست دی او دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب نه مني. داسې تقریر وکړه چې په ده باندې ښه ټیټ ورشه. هغه وایي چې ټیک ده. وایي هغه په دې یو خبره باندې زور وکړو چې مذهب به خامخا منې او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لار به اختیارې. وایي چې بیان یې وکړو، اهل الحدیث دا عوام چې دي دا د مولانو نه زیات تکړه او دین سره چې د دې څومره کاري دوره ورسره د مولا سړي کار نه دی، ډېر زیات ځان کړي، موبایل هم ګوري، کتاب هم ګوري، تپوس هم کوي، په دې وجه باندې ډېره ذخیره یاده کړي. ما ورته ووایي چې جي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لار اختیارو. دا خبره زما د زړه واغسته. خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د چا په لار روانو؟ تو خو مونږ ته وایي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لار روان شي، خو دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چا پسې روانو؟ بیا وایي چې جاهله خو قرآن او حدیث پسې روانو که نه ته په دې نه پوهېږي. وایي چې آفرین، تو بیا یو ځل دا ووایه. بیا وایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قرآن او حدیث پسې روانو. وایي ما عوامو ته وایي چې لږ متوجه شئ، دا مفتی صاحب به دې ټکي نه لږ سات پسې انکار کوي، خو چې تاسو پې ګواه یې. وایي چې جي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چا پسې روانو؟ بیا هغه وایي چې هغه قرآن او حدیث پسې روانو. ما ورته ووایي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منونکي خو به هغه سړي چې هغه قرآن او حدیث پسې روان شي. پوه نه شوې چې هغه خپله قرآن او حدیث پسې روانو، ځان له دغه لار خوښه کړې وه، نو موږ دپاره به یې دا لار څنګه خوښه کړي چې تاسو ما پسې روان شئ؟ وی هغه ما ته وایي چې تا کې خو چا ډېر غټ کار کړی دی یاره. وی حیران شو. مې چې هیچا کار نه دی کړی، خو ذهن مې دې ته تسلیم شوی دی چې د قرآن او د حدیث اتباع پکار ده. نو عرض مې دا کو، الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل شه اسلام ته پورا پورا. نو د الله احکامات او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې دا د مسلمانانو د ژوند ښکلا ده. اے عوامو د دې دین نه لرې لرې مه کېږئ، دې دین ته رانږدې شئ. څنګه چې د عالم دا کار ده چې قرآن او حدیث ته به ځان رسوي، څنګه چې د عالم دا ذمہداري ده چې دی به د قرآن او د حدیث نه مسله زده کوي، د عوامو هم دا ذمہداري ده چې کله په یو خبره عمل کوي نو وایي به چې دا خبره الله کړې ده که دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده، چې الله او د الله پیغمبر کړې ده، په سر سترګو یې ومنه. تمامه دنیا د خلاف وي هغه په خپل ځای باندې پرېږده، خو ته د الله او د الله د پیغمبر حکم ومنه. او چې کله الله او د الله رسول نه ویلې، صحابه کرامو عمل نو، هغه که ډېر لوی سړی وي هغه به دین نه وي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دین او اسلام ته چې دعوت ورکوي چې ادخلوا فی السلم کافه، اسلام ته پوره پوره را دننه شئ، نو دا پوره اسلام به پیغمبر علیه السلام راوړلی وي او بیان کړي وي که نه به یې بیان کړی؟ بیان کړي وي که نه؟ که پیغمبر علیه السلام پوره دین او اسلام موږ ته نه بیان کړی، پیغمبر علیه السلام فرمایل اے زما امتا،
دین اسلام میں تاسو لپاره پرې خودو او وی فرمایل ترکتکم فی ملت بیضاء اے زما مسلمانانو اے مؤمنانو تاسو ما په یو صفا منهج د قرآن باندې پرې خوده تاسو ما په یو صفا منهج په احادیث د محمد مصطفی باندې پرې خوده ترکتکم فی ملت بیضاء په یو روخان دین باندې مې پرې خوده او پیغمبر علیہ السلام فرمایي داسې روخان دین دی لیلها کنهارها د دین اسلام شپه هم داسې رڼا واله ده لکه ورځې چې رڼا واله ده نو دین اسلام کامل دین دی د قرآن او د حدیث په شکل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین راوړلی دی راځئ عوام ورونو راځئ ای علماو چې عزم وکړو امانتدارۍ سره دا د قرآن او د حدیث پیغام دی خلکو ته ورسو امانتدارۍ سره دا د الله پیغام دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا د عوامو ته ورسو په دې به اتفاق راځي کچرتا عوامو او علماو په اتفاق سره دا قرآن او حدیث دا دی عوامو ته بیان کړل ورونو د دنیا خوشحالی هم په دین کې ده د آخرت خوشحالی هم په دین اسلام کې ده تاسو خو یو ځل د قرآن او حدیث منهج ته رادن نشئ تاسو خو یو ځل دا خپل منځونه دا خپل اعمال دا خپل عقاید دا یو ځل د قرآن او د حدیث سره برابر کې تاسو بیا د منځ مزه وګورئ د منځ مزه خو اله ده چې کله دا د الله د احکاماتو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو سره برابر شي د هغه منځ بیا ناشنا مزه ده د هغه منځ بیا ناشنا لذت دی د هغه منځ بیا ناشنا خوند دی خدا به کلی چې کله مونږ تاسو واقعي د دین اسلام تابعدار شو دین اسلام ته تسلیم شو او کچرته دین اسلام ته تسلیم نشو ټول عمر به په داسې ګډو وډو کې تیریږي یره جی پلان کې څه وایي یره جی پلان کې خو وایي چې داسې نشته یره جی پلان کې خو وایي چې داسې شته یره جی پلان کې خو وایي چې داسې شته خو زمونږ مذهب کې نشته د دې غټه وجه دا ده چې قرآنی تعلیمات مسلمان پریخي دي د دې غټه وجه دا ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل شوی دین دا مسلمان پریخي دی تابعدار شوی نه دی مسلمان دیتا نو ما عرض دا کو چې اے مسلمانا تر کومه با د دین اسلام د احکاماتو نه لری لری تختی د دنیا خوشحالی اور د آخرت خوشحالی دا په دین اسلام کې دا دا پس کې دا په دین اسلام کې اے مسلمانا راشه قرآن او حدیث ته تسلیم شه ته ګوره چې ستا د کور ټینشنونه الله څنګه ختموي ته ګوره چې ستا د کور پریشانې الله رب العزت څنګه ختموي ته د الله د دین دپاره غیرت وکړه ته د الله د دین دپاره غیرت وکړه ته ګوره چې الله رب العزت ستا دپاره څنګه غیرت کوي او زوام مونږ په دنیا غیرت کوو مونږ په پټي باندې غیرت کوو مونږ په ښځه باندې غیرت کوو مونږ په خاندان او په کلي غیرت کوو خو مونږ د الله په دین باندې غیرت نه دی کړی زمونږ ډېر اختلافات د دې د وجې شته او که نشته چې چا به زمونږ نه ځمکه قبضه کړي زمونږ ډېر اختلافات به داسې ومي چې چا به زمونږ بچې وخلي چا به مونږ ته کنزل کړي اے مسلمانه ته لږ ودرېږه او تو خو یې په دین باندې تا کم غیرت کړی دی تا نه څوک په دین باندې خفه شوي دي تا خاندان د دین د وجې پرېښی دی تا کور او قبیله د خاندان د وجې پرېښې ده تا خپل مشران او کشران په دین خفه کړل دا بایکاټ چې د ترکمې نه دی کړی ته په ادخلوا فی السلم کافه باندې عمل نشي کولی قرآن ہوئی اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین د الله نه ویریږئ او د رښتونو خلکو سره شئ
عرض مې دا کو عزتمندو راځي چې نن یو عزم وکړو هغه عزم دا دی چې الله مونږ ته یو منهج را کړی دی قرآن او حدیث یو عزم دا وکړو چې خپل قرآن او حدیث ته تسلیم شو د الله حکم او د رسول الله علیه السلام حکم چې راغې په هر حال به زه منلو ته تیار یم خیر دی که زما د کلي رواج نه خیر دی که زما د امام رای نه خیر دی که زما د مشر رای نه د دې ټولو احترام وکړه خو خبره د الله او د الله د رسول ومنه یو راځي چې په دې باندې یو شو دویم دا پیغام دې کلي کې خور کو چې قرآن او حدیث د امن پیغام دی ای خلکو راځئ چې دا د امن پیغام خپل کو دا د نارنجي کلي دا ورځ تر ورځه الله رب العالمین په مخ کې باندې بوزي ستاسو د دینی غیرت تذکرې په لرې لرې کلیو کې کیږي ولې تاسو یو نیت کړی دی تاسو یو عزم کړی دی هغه عزم دا دی چې د قرآن او د حدیث ملګرتیا مو کړې ده او د هغې قرآن او د حدیث د ملګرتیا د وجې الله ستاسو تقویت رس ته رزه زیاتی نو یو خدا پیغام دی چې قرآن او حدیث ته تسلیم شو بل دا پیغام دی چې دا پیغام د دنیا ګډ ګډ ته ورسو چې قرآن او حدیث د امن دین دی که په دې کې مو دا زندگی صرف کړه په دې کې مو دا ژوند تیر کو او په دې دعوت کې باندې مرګ راغی څه د خوشحالو مرګ دی څومره د خوشنصیبۍ مرګ دی چې سړی بلنه کوي الله ته سړی بلنه کوي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیثو ته د ټولو خدا کلک نیت دی انشاءالله کنه دی چې دا کلک نیت وکړو اور دا ووایو چې دا پیغام برسو او یاد ساته والله زمون منهج د جګړو نه دی د قرآن او د حدیث داعی شرپسند نشي کېدی شرپسند به هر هغه څوک وي چې د قرآن او د حدیث مخې ته خپګ دي قرآن او حدیث ته رکاوټ جوړیږي محمد مصطفی امن پسند وو که نو صحابه کرام امن پسند وو که نو نو د عرب په سرزمین دا आवाज اوچت کړو کنه چې اطیع الله و اطیع الرسول د الله احکامات تراشه د الله د پیغمبر طریقو تراشه دا پیغام د امن دی اهل الحدیث دا امن والا خلق دی دا پیغام د امن دی دې سره رشتہ داري جوړیږي دې سره ورولې جوړیږي دې سره کلی جوړیږي دې سره کور جوړیږي دې سره علاقې آبادیږي اتفاق خو هغه دی چې په قرآن او په حدیث باندې یو شو دا بس اتفاق وي چې د خلکو په نسبونو باندې یو شو د خلکو په پاټو باندې یو شو نه اصل اتفاق هغه دی چې په قرآن او په حدیث باندې یو شو الله سبحانه تعالی دې مونږ تاسو په قرآن او په حدیث باندې یو کی ان شاء الله الرحمن دا یو عزم دی چې د قرآن او د حدیث څومره تحریک دی ټول به د دې ملګرتیا کوي او د دې قافلې حق سره به ان شاء الله تر مرګ پورې وفا کوي لاسونه اوچت کې چې د چا د اکلک عزم دی الله رب العالمین دې په اول ما مستقیم کی را بسید نارنجی دا غیور خلق چې دا پیغام په امن طریقې سره ورسو د خلکو د پراپګاندا جواب بنه کوي د خلکو د تعصباتو جواب بنه کوي یاد ساته مونږ سره قرآن دی مونږ سره حدیث دی چې مونږ صبر ونکو صبر بسوک کوي چې مونږ برداشت ونکو برداشت بسوک کوي چې مونږ معافي ونکو معافي کوونکې بسوکي او ای خلکو د خلکو دا ظلم په دې خبره دلیل دی د خلکو دا فتوی او پراپګاندا په دې دلیل دی چې خلکو سر قرآن نشتا خلکو سر حدیث نشتا که چرته دی سره قرآن او حدیث راغې دی به کنځلي وکي که چا سره قرآن او حدیث راغې هغه به پروپګاندا وکي هغه څوک د سنت او اعمالو نه منع کی ته بڑا کې درد ساتي چې کم خلق د سنت مقابله کی زړه کې به غم وي چې الله دام د سنت تابعدار کی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين